د عوامي نېشنل پارټۍ یو سی امازی یو اهم اجلاس په نګړۍ کې د واقف خان پر اشګاه د صدر امازی ناظم یوسف زاده په صدارت کې وشو. په اجلاس کې صدر مندن سید شمشیر باچا، جنرل سیکرټري مندن اشتر خان، ناظم خدوخیل گلزار حسین بابک، جنرل سیکرټري یو سی امازی قمر زمان خان، سینئر نائب صدر حیدر حیات امازی، کیسان کونسلر وی سی نګړۍ ظفر علي خان، منتخبو کونسلرانو او د دارانو او کارکونانو ګډون کړی وو. په اجلاس کې ټولو شرکاو د تنظیمونو د فعالولو او د روان جنرال الیکشن د تیاریانو لپاره خپل تجویزونه ورکړل. ټولو شرکاو په دې خبره اتفاق وکړ چې خپل خپګانونه به ختموو او د صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی ای سردار حسین بابک د کامیابی لپاره به کور په کور او اجره په اجره ګرځو. اجلاس ته صدر مندن سید شمشیر باچا، جنرال سیکرټري اشتر خان، صدر یوسف زاده او نور مشرانو خطابونه وکړل. مقررینو وویل چې موږ د پارټۍ د اعلی قیادت شکریا ادا کوو چې یو ځل یې بیا د پښتنو په حقیقي لیډر صوبایي جنرال سیکرټري ایم پی ای سردار حسین بابک اعتماد وکړو او د پی کې 25 ټیکټ یې ورکړو. مقررینو زیاته کړه چې عوامي نېشنل پارټي د دې کام او خاورې حقیقي پارټي ده او په امازو کې ان پی همیشه ګټه ترلاسه کړي. هغوی وویل چې پر روان الیکشن کې به یو ځل بیا ګټه د لاټین وي او موږ به خپل مشر ایم پی ای سردار حسین بابک په څلورم ځل اسمبلی ته لیږو ځکه چې هغه د ټولو پښتنو لیډر دی او د خپل کام نمائندګي ښه نه راکوي. ورته د پی ټی آی د دروغجنو ته وګوره چې هغې به وي دلته به دغه سوات ته ټنل به موږ دخلو. ټنل کم دی دغه دروغجنو ته وګوره چې دلته به ایکسپریس وی موږ دخلو یا لکه هغې دوره دروغ وایي ښه موږ به دلته ماربل زون جوړو، ښه دلته به میډیکل کالج موږ جوړو یا لکه هغې سره ټول دروغ دي او هغه دروغجنه په چې هغې په کوم ځای کې دخ کېږي نه دروغ نه ورسره سیوا څه شته دی نه. د الله پاک رحم دی تاسو له خدای پاک داسې لیډر درکړلی چې هغه د سردار حسین بابک صاحب په شکل کې دی چې هغه نن په ټوله صوبه کې د خدای رحم دی چې کوم ځای ته ځي نه هغه د هغه پیژنګلو دغه په مقابله کې دلته که مدرېږي یاره تاسو له نومونه درځي یا راتلونکي به هغې څوک ودرېږي. زما تاسو ټولو ته دا خواست دی چې انشاءالله د نېشنل پارټۍ دلته یو قوت دی دا ګپې شپې دا به انشاءالله که یو بل سره لګو زمونږ به د یو بل نه ګیلې خفقانونه به کې هم راځي خو که فرض کا هغه ګیله خفقان چې کوم دی چې هغه جایز وي نو هغې ته ټول خلک پورته چې دا جایز دی. انشاءالله د ټولو خلکو کارونه شوي ده دا ترقیاتي عمل چې دی دا به انشاءالله جاري ساتو. دلته تاسو سره اوس هم تاسو ما چې تحصیل 2 ناظمان دي او هغې به انشاءالله دلته چې ستاسو کوم نیش نیمګړي دي هغه به انشاءالله کېږي او راتلونکي دا خوب د څوک نه ویني که په یو ځای کې لږ کمې سیاسي یووالی راځي خو سردار حسین بابک صاحب انشاءالله په څلورم ځل به انشاءالله دا د خلکو ضد جوړ شوی دی چې انشاءالله دی به موږ دغلته ایم پی آی لیږو. کارونه د رب دي خو راتلونکي انشاءالله په دې صوبه کې حکومت به هم انشاءالله زمونږ او دا سردار حسین بابک صاحب انشاءالله پر لویه کورسه انشاءالله راتلونکي ځل انشاءالله ناست دي. تاسو ټول ته زما دا خواست دی چې هغې دروغ وي دروغجن دي که پی ټي آی وال دی که دا نور دي نه هغې سره ګوره نن د وړو بحران ته وګوره دلته په دې صوبه کې 10 کاله حکومت وکړو آیا چې دغه خلک راځي دلته د 10 کالو کارکردګۍ تپوس دا ورکړن ګوره زموږ پی ټي آی والا هغې له مونږ دغه نه ورکوو پیغورونه ول نه ورکوو خو په کار ده چې دغه خپلو کسانو نه تپوس وکړي چې په دې 10 کاله کې تاسو په دې صوبه کې څه کارکردګي کړله کارکردګي څه ده. دلته چې کوم کسان ودرېږي زمونږ چې امیر حیدر هوتي وزیر اعلی دلته 11 سله د بونیر دوره کړله دا دی چې کوم خپل لاوستی دی آیا دا تپوس دې وکړي چې په چمله کې یا په امازو کې یا په خودوخیل کې ښه خاندانونه هغې سره شامل شوي دي آیا دغه وزیر اعلی یا یو وزیر تکلیف کړی دلته ولا راغلی دی یا کار یې ولا څه کړی دی. زما تاسو ټولو ته خواست دا دی چې د دې علاقې دپاره کو کار کوو ګوره دا مخالفین کوم وایي چې مونږ کار کوو د دې علاقې د ترقۍ خبره کوو نه په کار دا ده چې هغه خلک هم د دې سردار حسین بابک صاحب سره اوږه یوه کړي او انشاءالله کو کارونه غواړي هغه ځان باندې د شپې د ورځې خوب دا کړلی په خدای یقینو که تاسو ټول دا زموږ د پارټۍ یو ملګري وو تاسو ټولو ته دا معلومه ده یاره زه هم چې هغه به د غرمې خوب نه کړی په دې 15 کاله کې هغه به د غرمې خوب نه کړی نو چې د دې حلقې باندې هغه دومره غمجن دی او انشاءالله خدای دې وکړي چې راتلونکي ځل حکومت راشي او دې پکې انشاءالله په غټه کرسۍ کښېني او غټ وزارت دلته میلاو شي نو د دې علاقې نیش نیمګړتیا چې کومه پاتې انشاءالله دا به هم پوره شي. زما په خپل رب نه دا تمه ده دا امید دی چې دا علاقه به انشاءالله که خدای یو ځل بیا داسې موږ راوسته
تیر شوي ځل کو تاسو نن خلک په وړو ته په قطارونو کې ولاړل دلته به هغه وړو په دې سکولونو کې هغه غوړي به ملاوېدو چیرې هغه وړو هغه نه خلکو ځلوبې کولې داسې وړو به ملاوېدو نن څه دي په دې صوبې سره دي څه شي پکار دا نه چې تاسو دغه مهرباني وکړئ چې د خپل مشر مرګتیا وکړئ او ان شاء الله نور خلکو ته دعوت ورکړئ ډېر ټیم خو واغستو ستاسو د ډېر تحمل زموږ دا خبرې چې واورېدې ستاسو ډېره مننه ډېر شکریه ګټه دا زموږ د دې مندن د عوامو ګټه ده زما دا سوال دی چې دا خفګانونه دا پریشانۍ شتې په زړو کې ګیلې خو دا په خپل کې پټ وساتئ د الله د رضا لپاره راپاڅئ او دا تنظیم دی او په غیر تنظیم دا موږ ټول د تنظیم عہدهداران یو ورکران یو ځکه چې په نیشنل پارټۍ کې یو نو هر سړی عہدهدار دی راپاڅئ او دا ګیرې خفګانونه لرې کړئ او چې په چا کې غلطي نو داسې په ښه انداز کې په یو بل باندې ټکونه کول دا د معاشرې د جوړ دپاره کېږي چې موږ معاشره جوړو او خپل نیشنل پارټي جوړو نو دا تنقید به کوو خو په ځان به بده نه لګو ځکه چې دا بده لګول چې دی نو دا به نقصان ته ځي او چې ما ته خپل سړی بد نه وي زما بلا چې څښئ ما ته به خپل ملګري وي جمله د څښا ده نو چې ما ته خپل ملګري پردې غوځوړ وایي نو پرېږدم دا ټول ملکونه ولړي نو زه د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم چې کوم سړی بچا تنقید کوي نو ډېر ښه کار کوي نو په دې باندې به زموږ ملګرتیا جوړېږي او په دې باندې به خوشحالي راځي او دا به ځان بد نه لګو زه خو چې تر څو سره دا وده نو هر قسمه تنقیدونه چې څوک کوي څومره روانې خبرې چې کوي په ما باندې په سر سترګو پځوي او چې دا وده که راسره نه ومي نو زه د نیشنل پارټۍ یو ادنا ورکړې یم بیا هم د سپینګیري په لحاظ که ما پکې څومره غلطۍ ما ته څوک وایي زه به ځان غلطۍ لا ونه باسم وروسته بل ته ولاړ